مروت خاني ته احتجاج کال ورکو چې بدمعشي سره کې نو تا سره 300 سپیان دي 300 توپک دي اما سره 3 لکه قوم دا 3 لکه توپک دي ډېر سم تاریخ دا هر مروت د ټاون مخې ته بچینی ا د ډي سي ا د ډي پي او د دغه بدمعشۍ خلاف بموږه درنوي احتجاج وهمي ان شاء الله زوره کوه دغه خاورې زوی نه آب غیرتي نه چې د سرکار د دغه بدمعشۍ خلاف ما سره د دغه احتجاج ملګرتیا وکړي که 30 تاریخ نه مخکې موږ بل پروګرام مو خرابولو کوشش وکړو او بدمعشي مو وکړه بیا مې د په خدای ذات قسم سیاست بیا پاته ده بیا که په دین شلو ترجیبه او بدمعشي به درته ښایي بیا به بدمعشي درته ښوو چې بدمعشي ولس بیا دغه څه کوي دویمه خبره ملا ته مو مقابله ده ملا یو راوسته د ډي خان نه زویر ولاړ شو هغه ورته وایي نه انډې چې مې پیاوړی ولاړ شو قومي تر ولاړ شو یو ډبل پیاوړی نورنګل کې تر ولاړ شو دواړه د ډي خان نه راغلي دي واورو موږ خدا وایو چې ای ولسا د تا ورور زوی تا مروت یې راغلی په مقابلې چې که دغه سیمې چې ده غلی شو یار لږ غلی شو ملک صاحب دې علي دا فرنټ شو ته راشي بیا به ما تقریبا بعد بیا تقریبا نور سلیم خان راغی تاړي ورته وویل یا پیژنئ ظالمانو لکه یخ رشتاړي سم وکړه پوه ګرم کنی بیا اور ته بلوه سي تاسو یو مراده زور لګلې ده ازه چې تاسو ته درېږي نو مروتو دا سوچ وکړو ډېرو ورته مروتو په دین ورخطا سلو چې اسلام برارئ اپې دیوالو تاسو سره خو دغه نه د اسلام لري دا بنګلې دي د شورکوټ سره اسلام نه بنگلې جوړې کړې او خړې مروتو ته وایي چې جنت سرټیفیکیټ په درکړو خدای راستی ودا ما جندا ودا جندا نه بویدا استغفر الله هذا كتاب خبره چې درته راشي کنه مولوي صاحب یو ورته 2013 چې ورور لرناو اتورمان صاحب امر وته سمې چیرې مو پکړې وې سمې نقشې مو پکړې دا وری زویر لګله دا ولې چې مولوي صاحب بل چوکوبي نستا دا ټک چې چوک چړل نیت لري نه دوی ولار دا ولې چې دل دوی دی خان چې چوک ولار زوی دا ورونه دي دوا ورېرونه دي پریزرو چې چلور شګې دي بل چوک نه دي رېږېدلي دغه دغه کړې نه او چې په طالبانو باندې دې اډو اجازت کې د مشرف ټیم چې نو اول دستخط کوونکی مولانا صاحب رحمت الله علیه چې ختم نبوت ترمیم کېده
نو حضرت صاحب چې کوم ډاکوونه نه دستخط خطوونکي وو. 5 کاله د اکرم دراني حکومت په دغې صوبې وکړه، وشوه چې د اسلام او د دین د کوم خدمت وکړه، د خپلې خېټې خدمت ته، د خپل کاله خدمت